بیا هم ستړي مشئ. احمد خلیل صاحب اوس جالبه مسله دا ده چې دغو ټولو مسایلو ته په کتو سره کله چې د افغانستان شرایط له اړخه رااخلي او مطالعه کوي نو لکه څنګه چې حاجي صاحب هم ورته اشاره وکړه یوې نقطې ته سړی رسیږي چې هغه زموږ د متحدینو رښتینې همکارۍ له افغانستان سره کله چې 2000 لومړی کال د سړي راپیاد شي او د امریکا هغه شعار او هغه خبر چې ګویا افغانستان ته زه د څه لپاره ځم نو یو ډول خلکو سره امیدونه را ژوندي شوي وو او اوس هم هغه خبر چې سړی را په یاد کړي نو یو څه ناڅه سړی وښوري چې رښتیا به هم امریکا همدغه هدف لري په افغانستان کې چې د ښې حکومتوالۍ راوستل دي. له ترهګرۍ سره مبارزه له نشه یي توکو سره مبارزه به یو څو لحظې لپاره څخه پرېږدو یوازې د ښې حکومتدارۍ راوستلو کې خو بیا همدغه څه شامل دي که نه. ښه حکومتولي کله راتلی شي چې زما حکومت پر خپلو پښو باندې ودرېږي زما حکومت کله تر خپلو پښو باندې درېدلی شي چې له خپلو منابعو څخه ښه قانوني ګټه پورته کړي. نو اوس خو موږ د دې مرام ته نه یو رسېدلي او حاجي صاحب ورته اشاره وکړه چې د ټولو ستونزو جړله اصلي د بهرنیو حضور په افغانستان کې. زه د ایشب سره موافق یم خو په ځینې برخو کې بیا موافق نه یم. زموږ یعنی واقعا نړیوال په یو برخه کې په اصطلاح سیامیانه اصطلاح وي ملامت دي په نظام باندې داسې خلک حاکم کړ چې هغوی همیشه لپاره هغوی نه په شفافیت او نه په حساب ورکونه او نه د ولس او نه په هیواد باندې دغه نه درلوده دوی سره مینه نه درلودله نو هغه په دوامداره شکل باندې په موږ تاسې حاکم کړل او همیشه د زور له لارې د ټوپک له لارې چې پخوا نه د دوی همدغسې فکر و مفکورې وله او هغه همدغسې هغې ته دوام ورکړ او پرته له هغې نه چې هغې ته د حکومت واګې وسپارل په خپله دوی فرض مثال زموږ سره د ناټو د تیلو قراردادونه ټول هغه خلکو سره و چې هغه په خپله کاملا مفسد ول او هغوی واخیستل چې د روپۍ سرمایه درلودله په میلیونونو میلیاردران شو او تر اوسه پورې هم همدغسې په دې کې بالکل شک نشته دی. یعنی دا ظلم او دا خیانت یې له موږ سره نړیوالو په دغه برخه کې کړی تر اوسه پورې موږ تاسې نه یوازې موږ په مرکز کې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې موږ تاسې خصوصا غریب خلک وګورو چې اوس له بده مرغه چې 29 د 22% موږ تاسې اوس 29% ته د فقر د کرښې نه لاندې د خلکو ژوند ګورو. نو بله خبره دا ده چې اصلا په خپل افغانانو کې هم مشکل و. موږ تاسې د 1922 نه تر 1915 پورې د افغانستان چور وګورو د تیارو خرڅولو ګورو موږ تاسې د افغانستان د ټانګونو خرڅولو ګورو د ملي سرمایې چور وګورو هلته خارجي لاړه صحیح ده. همیشه موږ تاسې داسې نه کوو چې په خلکو باندې خپل پړه واچو یعنی ستونزې موږ تاسې په افغانستان کې لرو چې هغه زموږ تاسې خپلې هم دي. اوس یو افغان چې په یو اداره کې ناست دی او هغه چور کوي نو دا پړه وشي چې موږ ته خارجي ول سمه ده چې موږ ته سیستم داسې جوړ کړی دی چې دغه سیستم ناکاره دی او دغه سیستم دې لپاره لاره جوړه کړې چې فساد وشي. امر خصب تاسو دا وایي چې په هغو کلونو کې په اویایمو کلونو کې یو ډول موږ په بې بندوبارۍ باندې روږدي شو پر ملي شتمنیو پر چورو تالان باندې روږدي شو د ملي شتمنیو او ملي ګټو په خرڅلاو باندې او په ډېرې کمې بیې باندې پر خرڅلاو او پر نورو باندې پیرولو باندې موږ روږدي شو. نو اوس موږ هماغه روږدوالی ده چې موږ اوس دې حالت ته رسوي دا داسې دقیقا همدغسې دی. موږ تاسې عمل ته دغه شو. اوس له بده مرغه چې یو بل شی دی که نه اوس که زما د قوم یو خاین دی زه یې توجیه کوم که هغې د وطن سره هر څومره خیانت کړی څومره خلک یې وژلي دي چون هغه زما د قوم سره دی زه هغه کاملا د هغې ټول هغه خیانتونه چې توجیه کوم چې دا د ولس کوي بیرته ولس ته چې د هماغه خاین تر شا ولاړ دی چې هغې همیشه خیانت کړی په تیرو کې هم خیانت کړی اوس هم خیانت کړی او په آینده کې هم طبیعي ده چې کله توجیه کړي خو هغه خپل خیانت توجیه کړي هغه تاسو فکر کوئ چې هغه په آینده کې په دې باور ولري چې افغانستان خلکو لپاره د هغوی خدمت وکړي. نو دلته ستونزې نړیوالې هم دي. زموږ نړیواله مافیا چې ده ګوره ډېره قوي ده پیاوړې ده. مرخي صاحب دلته ستاسو نظر بیا هم غواړم د روږدو د عادت لپاره څخه درمل شته که نه چې درمل وکاروي او دغه کسان دغه خپل عادت له لاسه بې ورکړي.
اصلي ګیله خو دا چې ګویا موږ خپل افغانان هم د دې سبب شوي یو چې دغسې ناخوالې راولو، خو د دغو ناخوالو د ختمولو لپاره څنګه نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. نو د ښې حکومتوالۍ رامنځته کېدل پر څه معنا؟ زه به روږدی نه پرېږدم، زه به روږدی درملوم که نه، او که روږدی درمل نه شو زه به یې له منځه وړم، لاس به یې پرې لنډوم که نه. نو امریکا خو دا کار ونه کړ. تاسو د خلیلزاد په کتاب کې او د دوی په څرګندونو کې تاسو به اورېدلي اوس یو لوستلي به مو اوسي چې ویل چې پخواني ولسمشر به چې هر کله د زورواکو د تنظیمونو او یا هم د ته ورته د یوې ډلې د ډلو د مهارولو هڅه وکړه، نو د امریکا فشار به پرې راغی چې نه تاسو غرض مه کوئ ورسره چې حالات خرابېږي. هماغه د قدرت جزیرې نن قاچاق کوي، د مخدره موادو کاروبار کوي، هماغه د قدرت جزیرې نن پر قانونو باندې ولکه لري، هماغه د واک جزیرې نن ناامني کاذبه ناامني سمبولیکه ناامني رامنځته کړي د خپلو د ګټو لپاره څخه. نو دا خو بیا زه ملامت نه شوم، دا خو بیا امریکې د ښې حکومتوارۍ شعار تر لاندې چې راغلی ده سل په سلو کې دا ملامته ده، ځکه چې مخه خو ده ونه نیوله او لا یې هم موږ دې ته تشویق کړو چې موږ د قدرت جزایر رامنځته کړو. دقیقاً زه هېڅکله نه وایم چې نړیوال په دغه برخه کې کاملا پاک دي او هغوی په رښتیني شکل باندې موږ سره موږ ته همدغسې ستونزې را پیدا کړې. سیستم یې داسې جوړ کړي چې یو داسې سیستم موږ مسلط کړي چې د دې نه اوس د خلاصون لپاره موږ تاسو لپاره ډیر وخت اړتیا لرو او یو توانایي ته او قدرت ته اړتیا لرو. نه یوازې دا چې دوی په ابتدا کې دغسې خلکو سره مرسته وکړه، اوس یې هم ورسره مرسته کوي. اوس هم که چیرې د دوی مرسته ورسره نه وشي، زه په دې ډاډه یم چې هغه مافیایي کړۍ چې اوس هم په ټول سیستم کې شته دي، که د هغوی سره دوی استخباراتي او ډیپلوماتیکي اړیکې ونه لري، نو زه په دې ډاډه یم چې که ولسونه پسې راپاڅېږي او یا هم زموږ ستاسې قوي خلک د دوی په وړاندې مبارزه وکړي، ډېر ژر به د دې هغې نه ورک شي. خو تر اوسه پورې هم د دوی هم استخباراتي هم ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره شته دي او دوی په مالي شکل باندې تر اوسه هم پیاوړي کوي. نو چې کله دغسې یو حالت دی، خو بیا هم موږ تاسې ولسونی دا هېواد زموږ دی، دا د نړیوالو نه دی. او زه په دې باور یم ځکه چې نړیوالو تاریخونه کاغه د هند تاریخ دی او کاغه فرض مثال د سریلانکا تاریخ دی او همدغسې د ځینې نورو افریقایي هیوادونو تاریخ دی، کاغه ته وګورو ولسونو هلته څومره یو بارز رول لوبولی دی او مقاومت څومره پکار دی. زه د دغسې یو حالت نه په ویره کې یم چې خدای ناخواسته ټول خلک دي زموږ ستاسې، ټول ولس دي زموږ ستاسې، لکه په میکسیکو کې چې تقریبا زیاته فیصدي خلک هلته ټول معافي شوي. که دغسې یو حالت ته ورسېږو، نو طبقاتي ژوند به دلته راشي، لوړ طبقې خلک به همیشه لپاره خوشحاله اوسي او زموږ ستاسې د ټیټ طبقې خلک به اوس به قرباني شي او خو دا به دوامداره، یعنې اوس به دوی داسې فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه باندې معافي خلکو د هغوی پشتوانه کول، هغوی پسې ودرېدل، هغوی حمایت کول موقتا ګټور ښکاري زموږ ولسونو ته. خو دا بیا په اوږد مهال کې به داسې ځورونه چې هغه به هېڅکله موږ ته اخلاص 40 کاله خو تېر شوي، 40-50 کاله به نور هم دا غواړي چې موږ تاسې به د همدغسې مشکلاتو سره لاس وګرېوان یو. نو اوس ولسونو ته پکار دي چې د خپلو موقتو او د لنډ وخت د ګټو نه تېر شي او د دغسې معافیایي کړۍ په مقابل کې دوی په دوامداره شکل باندې مقاومت وکړي. زه په دې پوهېږم چې اکثره خلک اوس د دې استدلال کوي چې موږ د دغسې خلکو سره چې هغه اوس هم په ښارونو کې د وسلو سره ګرځي او دوی قدرت لري او کېدای شي حتی ځینې خلک قرباني هم کړي، یعنې وی وژني او هغوی وګواښي. خو دا قرباني به غواړي، که ته غواړې چې د آینده نسلونو لپاره او غواړې چې دا د اوږد مهال لپاره دی دغه ستونزه په افغانستان کې پاتې نشي، نو دلته زموږ ستاسې ولسونو ته په سیستماتیک شکل باندې په قوي ارادې سره، پوره باورمندۍ سره په دې ایمان ولري چې معافیایي کړۍ هېڅکله د هېڅ هېواد په ګټه باندې نه دي او دا خاینه دي، که هغه نړیوال دي که هغه کورني او دوی یو خاص وډلې خپل ارزښتونو ته همیشه لپاره قایل اوسي، خپل ارزښتونه د موقتو ګټو لپاره قرباني نه کړي. همدغسې زموږ ستاسې ځوانان چې دي، هغه خلک چې د بهر نه راغلي دي او زده کړې اوس کړي دي هېواد ته، هغوی هم د دې موقتو ګټو قربانیان نشي او داسې فکر ونه کړي. ارزښتونه دي همیشه د هر هېواد لپاره. د هندیانو لپاره موږ تاسې یو ښه مثال ورکولو، هېڅکله هم که هغه د بهرنیانو سره کینی، د هغوی لپاره د خپل هېواد ارزښت همیشه لپاره ارزښت دی. که همدغسې ایرانیان موږ تاسې ګورو، روسان موږ تاسې ګورو، خپل امریکایان ګورو، ارزښت دی. موږ که د یو خارجي سره کینو، د هغې تر تاثیر لاندې دومره نه شو چې که زموږ ارزښت هم دی، هغه د دوی په وړاندې موږ تاسې تر خپل لاندې کړو، هغه ریشخند کړو موږ تاسې.
نو زه فکر کوم چې د دغسې یو مقاومت لپاره یو قوي هوډ ته اړتیا ده، خصوصا زموږ ستاسې ځوان قشر هغه باید په دې پوه شي چې بیا یو ځل تکراروم ده چې لنډې ګټې د اوږدمهاله ګټو لپاره د اوږدمهاله تاوان لپاره دغه نه کړي، انتخاب نه کړي. نو باید کلکه مبارزه وشي د لپاره. امرخیل صاحب، دوه مهمې برخې، جګړه او نشي توکي چې خورا دردونکی حالت پر افغانانو باندې راوستی ده، او دریمه برخه د قانونو زموږ د ځمکې لاندې د منابعو هغه شتمني ده چې رښتیا هم خوشبختی افغانانو ته راوستلی شي او هم یې اوس له فرض که بدبختي راوستې ده. داسې ویل کېږي، تحلیلونه داسې دي چې په ټوله کې جګړه، لویه جګړه د لویو موخو لپاره په خپل امریکا او متحدینو دلته په افغانستان کې رامنځته کړې ده. نو دلته واړه ډلې ټپلې پیدا کړي دي تر څو وړه جګړه وکړي، د دوی د حضور لپاره د دوی د لوی جګړې لپاره پلمه موجوده وي. یوه مسله د نشهیي توکو کاروبار په ټوله کې د امریکا او د متحدینو یې دلته د هغو مافیایي کړیو په لویه کې د دوی کار داسې واړه ډلې را پیدا کړي دي چې څه نه څه وړ کاروبار وکړي تر څو زمینه د لویو کارونو ته برابره اوسي. په معادنو کې هم همدغسې یو انځور او همداسې یو تحلیل کېدای شي چې واړه ټیمونه او ډلې ټپلې پیدا کړي دي، داسې واړه کارونه په غیر قانوني کیندي او ګټې دوی ته ورکوي، 2% ګټې. د لویو قانونو د افغانستان د لویو شتمنیو د لوټ لپاره بیا هم همغه هدف چې په دوو جګړو او په نشهیي توکو کې نغښتی دی، په دې برخه کې هم نغښتی دی چې د لویو هیوادونو لویې موخې همدا دي چې د افغانستان هغه لویې شتمنۍ باید له منځه یوسي او تالا یې کړي. دلته نو دغه د لویو موخو لپاره واړه اهداف او واړه موخې د دې لپاره هغه ښه په جوش دي تر څو لویو موخو ته زمینه برابره کړي. همدغسې یو څه نه ده ستاسو په نظر هم؟ یعنی موږ تاسې که هغه دسیسې تیوریګانې ولولو نو سړی دغې ټولو حالات یعنی متوجه کېدی شي چې د دسیسو تیوریګانې چې دي هغه همدغسې په غریبو هیوادونو کې دا لوی قدرتونه همیشه لپاره همدغسې لوبې کوي او بالاخره خپل لوی ګټې ترلاسه کوي. په افغانستان کې هم دې کې شک نشته دی چې دا مخکې تر مخکې چې دې هیواد ته نړیوال راتلل هر سړی یا زموږ ستاسې غوندې دي نوره دنیا او خصوصا بیا استکباري قوتونه چې هغه همیشه ستا د ګټو په فکر کې شي، هغوی خپل لوی موخې لري د لوی ګټو لپاره، نه یوازې سیاسي او په نظامي برخه کې، په اقتصادي برخه کې هم هغوی هېڅکله همدغسې یو جګړه په دوامداره شکل طبیعي دي چې هغوی د هغوی د وینو نه، د هغوی د پوستکي نه، یعنی د غریبو ولسونو د پوستکي نه د دغه جګړې تاوان ترلاسه کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی افغانستان هم د هماغسې یو حالت قرباني دی. بیا هم بیرته زاغه ته راګرځم چې بیا هم زمونږ د هیواد او زمونږ ولسونه خصوصا هغه خلک چې تعلیم یافته دي، باسواده دي، د دوی لپاره تحمل او د دوی لپاره یعنی هر هغه فیصله او پریکړه چې کوي دوی ولسونو ته، یعنی ولسونه هم باید زمونږ ستاسې آګاهانه شکل باندې کله مونږ وایو چې مونږ ته معلومات نه انتقالي، ولسونه په خپله باید ځان ته یعنی دغه قدرت توانایي ورکړي او خپله ځان وهڅوي چې ځان پوره آګاه کړي او آګاهانه همیشه لپاره فیصلې او تصامیم ونیسي. یعنی همیشه عاجلانه فیصلې او احساساتي فیصلې د هر هیواد په تاوان باندې تمامې شوي دي. نو زه فکر کوم چې ډیر معقولانه مدبرانه ولسونه او همدغسې زموږ ستاسې ځوان قشر په دغه برخه کې باید جدي فکر وکړي او قدم په قدم پر مخ ولاړ شي. څومره نتیجې ته د رسېدلو هیله هم بیا ورسره شته. وګورئ ځوان ولس خصوصا په 2.5 کلونو کې سخت خپل غږ اوچت کړی کنه چې دا حکومت زموږ د ملي ارادې تمثیلونکی نه ده کنه، ولې هیڅ ډول نتیجه نه ورکوي. هر څومره فشارونه چې زیات چې له هر لوري څخه، خو په عامه اصطلاح باندې چې کله چې د بهرنیو چارو وزیر یې هر فیصله وکړه هغه بیا د ټولو د منلو وړ ده کنه، هیڅ باک نه لري. څومره رښتیا هم تر څو چې حکومت کې دا اراده پیدا نشي د ولسونو دغه ویښتابه آیا نتیجه ورکولی شي؟ جناب جبران صاحب، زه په دې باور یم
یو خدای چې الحمدلله موږ تاسې مسلمانان یو او د قرآن په هر آیت او په حدیثو باندې پوره باورمن یو. الله پاک وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. نو زه په دې سلسله کې باور یم ټول افغانان مسلمانان دي، اکثریت مسلمانان دي، نو هغوی هم په دې باندې سلسله کې باور لري چې ولسونه تغییر راولي. نو زه په دې ډاډه یم چې تغییرات به د ټول هیواد لپاره ان شاء الله چې راتللی شي. نو زه یو څو مثالونه ورکولی شم. په ځینې سیمو کې ځینې مامورین ګمارل شوي دي چې هغه ځوانان دي او دغه ځوانانو په خپل هغه ساحه کې څومره تغییر راوستی دی، یعنې زه دې لپاره ډېر هیلهمن کیدی شم. او زه یم که دغه تعداد او همدغسې فکر د دې ځوانانو زیات شي نو په دې ډاډه یم چې دوی په دغومره یو محیط کې چې هماغه خپله وظیفه ته سپارل شوي په هغې کې دوی څومره امانتداري تطبیقولی شي، نو دا زما په اند باندې چې یو لوی تغییر دی. نو همدغسې که دغسې د ځوانانو په ډېري ځایونو کې ډېري ځوانان دي چې همدغسې یو مثبت تغییراتو ته زمینه برابره کړې ده، نو دغه مثبت تغییرات کولی شي انشاءالله چې په لویه کچه باندې هم تغییر راولي. یعنی یو څه هیلهمندي انشاءالله چې شته ده، نو موږ تاسو به د دې لپاره خواري کوو چې څرنګه همدغه فکر د خلکو ترمنځ زیات کړو. هیڅ کله هم یو مفسد سړی سمه ده چې کله کله به تا ډېر مجبور کړي دې لپاره چې ته هغه دنده پرېږدي، خو تر څو که تعداد زیاتېږي بیا د دې ټولو په مقابل کې نشي کولی. بیا هم پر ارادې باندې بحث لرم. وګورئ یو چا بله ورځ داسې حساب نیولی و او داسې یو محاسبه یې وکړه، وایي له 2000 لومړي کال نه تر ننه پورې چې د طالبانو د وژل کېدو شمېره ما نیولې ده په میلیونونو څو میلیونه شوي دي. نو دومره طالب له کومه شو چې بیا مړه شوه ووژل شوه، خو که دومره طالب وژل شوی اوسي نو بیا ولې جګړه ختمه نه شوه؟ رښتیا هم دلیل یعنی تر حده پورې سړی په فکر کولی شي، منطقي تر حده پورې د فکر کولو وړ ده. او د دې تر څنګ نشهیي توکو د کاروبار مسله تاسو وګورئ، له 2000 لومړي کال نه تر اوسه پورې ښایي په زرګونه قاچاقبر نیول شوي اوسي. ولې دا پدیده پرې ورکه نه شوه؟ اخرمان صاحب وایي که نه چې وایي نړۍ سره باید دا واضح کړو چې دا بزنس ده که دا ستونزه ده. که ستونزه یې نو راځئ ما په دغه ستونزه کې شریک چې حل سره په یو ځای سره وګورو، افغان حکومت کنه چې په یو ځای حل ته ورسیږو. او که بزنس در راځه ما سره شریک کړو، ما ولې پې وژنې، ما ولې بدنامه کوي؟ اوس په نړۍ کې موږ د نشهیي توکو د کاروبار او د کرلو په ښه مقام کې یو که نه، د ترهګرۍ سره ښه مقام کې یو. نو که رښتیا هم دا سوداګري ده، په دې سوداګرۍ کې ما هم شریکه چې د اقل ما ته خو یو څه حق راورسیږي. او که ستونزه ده راځئ چې په ګډه سره داسې طرحې ورته جوړه کړو چې د ستونزې حل شي. همدا ډول د قانونو مسله که سوداګري ده، نو په دې سوداګرۍ کې خدا زما لومړنی حق دی چې لومړنی مالک باید زه اوسم، ګټې ما ته ورسیږي. او که کنټرول یې ستونزمن وي نو راځئ چې یو ګډه تګلاره ورته را جوړه کړو او رښتیا هم وشو کولی چې هم لوی هم واړه، مثلا د یورانیمو مسله راځئ چې له امریکا سره بربنډ واضح وکړو چې که ته یې رښتیا وړې نو په کومو شرایطو زما حق هم دلته باید وي. مشکل دا دی چې یو ځل بیا زه دا خبره کوم چې موږ او تاسې لپاره زموږ خو همدغه عارضي تمامیت زموږ او تاسې لپاره ملي ارزښت دی، زموږ او تاسې لپاره زموږ قانونه ملي ارزښت دی. خو له بده مرغه نن چې ته د خپل تلویزیون له لارې وایې نو نور تلویزیون دغه ارزښت باندې ځکه زه نه وایم، ځکه چې زه د فرض مثال که زه د خپل مثال درکړم یا د ځینې نورو دوستانو یو بل دوست ځکه نه وایي چې هغه د USAID سره په دفتر کې کار کوي، هغه د ناټو سره د هغه په دفتر کې کار کوي، یا هغه د امریکې په سفارت کې هلته کار کوي، یا هغه د EU سره یا د اروپایي ټولنې سره کار کوي. نو دوی څه وایي یاره په دې خبرو باندې زه ځکه نه غږېږم چې زما بلته وظیفه ته راغله. مګر نور ولسونه بیا داسې نه دي، د نورې دنیا ولسونه هغوی لپاره دغه یو ارزښت دی او دا ارزښت دی او هغوی عمل ته په دغه سویه باندې دوی سره بحث کوي چې ولې دا باید داسې وشي. نو هغوی خپل د ارزښت رسل هم تر خپل لاندې کوي نه. مشکل زموږ سره په افغانستان کې دا دی که ته د ملي ارزښت په اړه باندې خبره کوې ځکه نه کوم چې زما خپل شخصي ګټې دلته تر دغه زما روابط د نړیواله ټولنې سره خرابېږي. نو که حکومت هم دی هغوی هم د دغسې مسایلو ځکه چې آینده کې زما د 5 کالو دوره ده او دغه 5 کالو دوره که اوس زه د نړیوالو سره
په دغه برخه کې خبرې کوم او کلک او قوي دریځ موقف نیسم ته نو کېدای شي زه د آینده 15 کلو لپاره بیا په دغه پوسټ چوکۍ باندې پاتې نشم چې دا بیا د ملي ارزښتونو یو مخالفه خبره ده. موږ به شخصي قربانیګانې ورکو کېدای شي کله کله به بیخي بیکار شو کله کله به داسې شو چې د ډېرو ستونزو سره به مخ شو منتها هېڅکله به هم موږ د خپل ملي نو مشکل اوس دا دی چې د ملي ارزښتونو لپاره زمونږ په ولسونو کې هم یو وحدت نظر نشته ځوانانو کې هم وحدت نظر نشته هغه په همدې فکر کې دی زه ولې دا خبره تی کله راوغواړه دلته وګورئ مخکې دلته هم بیا ولس او دلته ځوانان نه باید ملامت شي دلته د کاري خوندیتوب مسله یادېږي زه په فردي شکل باندې او د خپلو ملي ګټو لپاره څخه زه آزاد یم چې باید څرګندونې وکړم که نه نو زما سره دا ویره ده مثلا زه په فلانکي وزارت کې کار کوونکی یم زه به ملي غږ نه چتوم کچېرته ما ملي غږ اوچت که دلته بیا یو خاین خفه کېږي او مال وظیفې نه شړي کنه دلته نو خو بیا د وظایفو د خوندیتوب مسله ده دلته بیا هم د حکومتي ستونزه ده د افرادو ستونزه نه ده دلته حکومت داسې ککړه اداره رامنځته کړې ده که د رئیس په خواښه زه وم زه به دلته یم او که په خواښه یې نه وم زه به نه یم د معین همدغه ډول د وزیر همدغه ډول که نه دلته خو د کاري خوندیتوب مسله ده دلته باید حکومت ملامت شي نه دلته ولس. زه تا سره بالکل په دې موافق یم یعنی زه نه وایم ما خو تا ته مخکې ویلي چې اصلا یعنی په لوړه کچه باندې هم دغه د ملي ارزښتونو په اړه باندې فکر نشته اوس یو وزیر چې راغلی وی چې یو سړی د یو پارلمان وکیل د رشوت ورکړي او همدغسې د رشوت له لارې راشي د بډو له لارې راشي نو ته د هغې د ملي ارزښتونو څه تمه کې زه نه وایم چې هلته دغه نشته زه نه وایم چې دوی د رسنیو له لارې راشي زموږ یعنی زه تا سره په کل کې بالکل موافق یم چې زمونږ په لوړه کچه که هغه زمونږ استاسې د پارلمان وکیلان دي که هغه قضات دي زمونږ استاسې هغوی کې دغه ستونزه شته کاملا پکې شته خو هغوی کې هم باید تغییر راشي کله کله داسې چې د ناپوهۍ له لارې اوسي په دې باندې فکر وکړي عمیقا فکر وکړي چې راځئ اوس لپاره به زه د داخل لپاره یعنی د بهر سره هم د تعاملاتو په حساب باندې اول خپله ګټه باید په نظر موږ نه وایو چې موږ د نړیوالو سره داسې تعلقات لرو چې کاملا پرېږدي کړو موږ د هغوی سره تعلقات ونه لرو هېڅکله هم یو هېواد نن سبا خو د نړیوالتوب یو اصل دی چې موږ تاسې د ټول نړۍ سره دا اړتیا لرو نړیوال موږ ته اړتیا لري موږ نړیوال ته اړتیا لرو داسې نه ده چې یو طرفه ده دا مسله خو هر هېواد حول یعنی حکومتونه چې په راس کې د ټول دولت نمایندګي کوي نو هغوی اول په دې مکلف دي چې دغه ارزښتونو ته پام وکړي په دویم قدم کې ځکه چې دا حکومتونه بیرته د ولسونو نه جوړ دي یعنی په دغه ولسونو کې که تغییر راځي خو طبیعي ده په حکومتونو کې هم تغییر راځي زما یو اصطلاح ده خدای وکړي چې ولسونه څوک یې اوري دا په هغه باندې خفه نه شي وایي چې فاسد د فاسدو خلکو فاسد نظامونه وي خدای دې هغسې نه کړي زموږ استاسې ولسونه دې خدای پاک نه فاسدوي نو اوس داسې ده چې یعنې د پاکو ولسونو به پاک حکومتونه وي همدغه هغه دي ده زه داسې نه وایم چې دلته یو څوک خپل هغه د کاري خوندیتوب چې کوم دی د وظیفې خوندیتوب دی هغه دې خلل ته راشي د رسنیو له لارې په داسې کلماتو دې ووایي چې هغه د خدای نه خاصه ستونزه پیدا کړي خو کله بحث مطرح کېږي هلته دې دا هېڅکله نه وایي ده چې ته چې څه وایې صاحبه هغه بالکل صحیح وایي دا افغانان چې دي ځینې خلک داسې وایي موږ تاسې د دې افغانانو مثالونه لرو چې نن د زهرخانې په وخت کې امریکایان راتلل په هلمند کې او خلک هغه ویډیوګانې خو شته دي هلته ګرځېدل هېڅ چا ورسره نه بهرنیان راته د هېواد یعنې دومره د سوله خوښې ولس و زموږ استاسې چې یعنې بهرنیان راتلل د به ځان مسؤول احساسو هر قوم به دلته راته هندوان موږ تاسو سره نه سیکان دلته موږ تاسو سره نه اوسېدي یعنې موږ هغه قوم وو چې د نړۍ د ټولو هېوادونو امنیت دلته د ټولو خلکو لپاره ډېر کوو دغه مسلې د وزیري په څرګندونو کې دوه ډېرې جالبې مسلې دي یو دا چې دوی وایي چې د غیر قانوني کیندنو په اړه حکومت هیڅ واک نه لري او له واکه یې وتلي دي دا کارونه که نه چې دا د ملت په تاوان ده بل اړخ یې دا ده چې وایي هغه قراردادونه یا د هغه پانګونه چې شوې ده چې د 1.3 میلیارډو ډالرو په کچه ده د هغه هم هیڅ ډول لاسته راوړنه وجود نه لري پر دې معنی چې په دې کې هم فساد شوی ده په قراردادونو کې بیا فساد شوی ده غیر قانوني خوځي هسې اوبو په اوبو باندې لاهو دي هغه چې قرارداد شوي دي پانګونه شوې ده د هغې هم هیڅ ډول لاسته راوړنه افغانانو محسوس کړې نه ده دا خو بیا له بد نه بدتر مسله ده خو دې کې فکر کوم چې یو به د مس عینکو کان اوسي او ځینې نور دغه به اوسي چې هلته شوي دي فرض مثال د قرضغن قراردادو چې هغه د اطلاع او دغه چې استخراج دلته شوی دی نو همدغسې ځینې نور قراردادونه دي چې دوی قراردادونه کړي دي له بده مرغه چې
ستونزې ډېرې زیاتې دي. دا ډېرې لویه ستونزه ده واقعا په افغانستان کې. اوس دا خبره مطلقا غلطه ده. دا خبره که ما خپله شخصا نه ده اورېدلې، ځکه باید اورېدلې مې زه ډېر مصروف وم، نو د هغه له کبله مې نه شو کولی چې دا څرګندونې مې د وزیري اورېدلې وې چې موږ دا د حکومت د واکه وتلی، چې د حکومت واکه وتلی بیا خو ضرورت اړتیا دی چې دغه وزارت دې ووسي باید، او تا ته اړتیا نشته چې ته دې نوره دلته وزیر ووسي. دا څه معنی لري چې دا د حکومت د واکه وتلی دی؟ څوک دی چې خیر حکومت یې نه کوي، عام ولس دغه شی کوي، که عام ولس یې کوي که نه عام ولس یې نه کوي، نو زورواکان دي خو نر غوندې ولس ته بیرته ووایي چې دقیقا امرخیل صاحب که دا خبرې یعنې تاسو نه وي اورېدلي، د دانش خبرې خو تاسو اورېدلي دقیقا اورېدلي، که د دانش خبرې مو نه وي اورېدلي، د خپل د ولسمشر دغه څو ورځې مخکې خبرې خو به مو اورېدلي وي چې زمونږ په پوځي برخه کې کورنیو چارو وزارت تر ټولو فاسده اداره ده او د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ډول، یعنی خپله مونږ ګیلې و ګزارې کوو نو اقدام له چا نه غواړو. دا ډېره مهمه مسله ده په دې هیله چې په حکومت کې د اقدام کولو او د عمل کولو هوډ را پیدا شي، نه د ګیلې و ګزارې. ګیلې مې ما ته یې پرېږدئ، مطبوعاتو ته یې پرېږدئ، ولس ته یې پرېږدئ او تاسو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړئ. تر بیا مې په الله سپارم، ښه او سوکاله اوسئ.